مقتدر قوتونو نه هم تپوس کومه 2 درزنه نه زیاته زمونږ ایجنسیانې دي هغه ایجنسیانې چې زمونږ په کورونو کې زمونږ د ماشومانو د ریکارډ هم ورته معلوم دی د ماشومانو چې کوم نوی پیدا کېږي نو د هغه هم ورته نوم معلوم بیا زما ډي پي او صاحب زه افسوس سره وایم چې هغه دې نوښار سره په دې باندې اډو څه کار نشته که دلته قتلیږي که دلته وینې تویږي که دلته هر څه کېږي دغه آنلاین سیستم دې څه کړو دا پکار دا دی چې دا مړی دلته خپل انصاف له نه راتلی او دې مړي د اف ای آر په پېښور کې هسپتال کې درد شوی وی السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم تفهیم فضل نبی رحیم شاجي ګرانو کتونکو مونږ نوښار کې د زاخیلو تاڼې مخې ته ولاړ یو بیګا تاسو سره مونږ په خپل ټاک شو کې خبره کړې وه چې نوښار نه نوګو ایریا جوړه شوې ده دلته کې د خلکو ژوند هغه په عذاب دی تاڼې په واتساپ باندې چلیږي ایس پی په خپل بیډروم کې ناست دی او ټوله ضلع چلی تاسو ما ته دا ووایئ چې دا دې ټایم کې د ډریور کاروباري سړی چې کومه ته تحفظ ورکول هغه د ریاست ذمهداري وي هغه غیر محفوظ دی سار افسوسناکه د ورځې په رڼا کې افسوسناکه واقعه شوې ده د بونیر سوات سره تعلق لرونکي ډریور چراغ سیمټ فیکټرۍ نه ګاډی را لوډ کړی دی او چې کله لکړی قبرستان ته نږدې شوی دی دغلته ولاړ دي او انتظار هم کړی دی چې چونکې علاقه خرابه ده او نور روخیږي نو ځو به هم په دغه ځای کې پیغله راغلي دي 3 ډاکوان لوټ کړي دي ویشتي دي تشدد یې پې کړی دی او بیا هغوی سره افسوسناکه واقعه دا شوې ده چې هغه لاش تر اوسه پورې د انصاف دپاره په تاڼو باندې ګرځي دا زما خیبر پښتونخوا ده وزیر اعلی صاحب دا ستا تاڼې دي دا ستا نظام دی دا نظام انصاف دی مونږ افسوس کوو په دې واقعه باندې چې دې ټایم کې بیا وایو زما سیاسي لیډرانو دپاره او عوامو دپاره چې نوښار شهر ناپرسان دی دې ټایم کې په ټیکه ورکړی شوی دی او ټولې تاڼې هغه تجربهګار دي او هغې کې نت نوې تجربات کېږي او اصولا پکار دا دی چې دلته تجربه کار افسران هغه تعینات شي سیاسي مداخلت ختم شي او دا د خوني چې کومې ډکیتیانې دي د هغې روکتام وشي ما سره زما سینیر ملګري فضل نبي او شهنشاه هم ولاړ دي فضل نبي صاحب څه به وایي دې واقعه باندې افسوسناک واقعه چې وشوه لکه موږ یعنی شاهدین سره چې کومې خبرو کې د ټرک سیکنډ ډرایور سره او کوم د بونیر سره تعلق کلینډر مو هغه چې کوم افسوسناک واقعه وکړه نو زه خو دا زم چې دا کم ملک کې مونږ اوسېږو چې هغه د ډاکوانو چې کوم او وحشیت بیان کو هغه تا په خپله ووایو شدید هغه دا وحشیت بیان کو چې فیرنګ وکړو او د فیرنګ نه بعد سړی په مرګ الپورې او راځي ډاکوان د هغه تلاشي کوي هغه په مرګ هغه نه تلاشي کوي پیسې اخلي نو مونږ خو زه خو حیران شوم په دا کم معاشره کې مونږ اوسېږو او ته پیسو لپاره څنګه سړی وژنې ته پیسو لپاره څنګه سړی وژنې چې پیسو لپاره ته یو څو پیسو هغه نه څومره 1 لک ټول د مخې 3 لک روپۍ ولتې او 3 لک یې هغه هلک دی هغه ډریور هغه مالک چې کوم د ګاډي مالک دی دا واقعه څنګه پېښه شوه دغه واقعه دا وایي چې مونږ چراغ سیمې فیکټرۍ نه راووتو چې کوم سیمټ مونږ چترال ته روان وو دا غټ ګاډی دا درې کسان دي هلته مونږ ته غله راووتل د لکړي دغه سره قبرستان سره راووتل او موږ باندې دغه ودرولو او تلاشي شروع کړه او د فیرنګ شروع کړه ډاکوان فیرنګ چې هغې سره کوم د ګاډي مالک دی حاجي صاحب چې دی ورته وایي هغه ولګېدو زخمي شو او هغه بیا ګاډي کې په ځای پرېښو او بیا دی وایي چې مونږ راکوز کړو مونږ هم تلاشي اخېسته او هغه نه په دغه کې تلاشي وایسته نو او هغه بیا چې څو ګنټې هلته پروت و امبولانس ته 112 ته 2 ګنټې بعد 112 راغلي بیا پولیس راغلی دی پولیس ورته وایي چې پولیس هلته د هغې په کار چې مخکې سره پولیس راورسي دا غدي سرچ اپریشن شروع کی نو د دوره د باو چې کوم په هغه خلکو ته ولې ته خلکو ولې راتلی وای دا د مور او نور راختلې دی لکه سار لکه ته خپل کاروبار نه کې ته به دغه کې فضل نبی بیګا مونږ ویلو نو ایریا مونږ په هغه باندې بیګا خبره کړې او نور خبره چې کوم زمونږ سینر نمائنده چې کوم د شاهدي صاحب په حق له خبرو کې څنګه چې د ټول مکمل پته او دی به د سره عمل کوي هغه چې امبولانس د خلکو ته پراتري په دې حق باندې یاره یو خبره مې ووري چې نوښار ښار ناپوسان په تاریخ کې ما په پیل ځل 30-35 سال مسافت وکړو
خو چې چا سره زیاتې وشو څوک یې وویشته څوک یې شوکه کې لوټ کو چا نه یې پیسې وویشته بچي یتیمانان کو هغه سړی د اسپتال په ځای باندې تاڼي ته یې راوستو او په تاڼه کې امبولانس کې بند کړی دی نو ته ما ته ووایه دا کم قانون دی دا قانون دی په کار دی ته ما ته دا ووایه چې اوس مردخانه کې په کار هلته پروت و د وایکینو ته به یې ویلو چې د وایکین دلته راغلي نو هغوی تاڼې ته راوستو تاڼه کې پروت د وایکینو ته یې ویل تاڼې ته تاسو لاړ شئ هغوی ویې جوړېده جرم کړی ده خلک نه شي په منځ کې مړ پروت و نو ته ما ته دا ووایه چې کله زموږ د ډي پي او د سربراہ صحافیانو سره کوارډینیشن خراب دی کوارډینیشن یې نه خبره څه نه خبرېږي روزانه موبایل سنیچنګ غلاګانې جوماتونه اجرې مړه هر یو څیز لوټ شو سرکاري ځایونه لوټ شو اسپتالونه لوټ شو موږ کم خبر باندې په خبرو باندې ستړي شو خو ډي پي او صاحب زموږ نوټس نه علي نه موبایل ګوري نه اخبار ګوري نو موږ د خپل آی جي پي صاحب ته وایو د خپل امپیګانو صاحبانو ته وایو د خپل وزیر اعلی صاحب ته وایو چې سم موږ ته د بند پټکي والا ښه ډي پي او صاحب راول چې د هغه مشرانو سره کوارډینیشن صحیح صحافیانو سره کوارډینیشن صحیح نو آلات به ټیک کي که چېرې دا آلات وي ورځ تر ورځه به دا شوي کېږي او لاسونه به اوچتو او تپوس کولو والا به یې وي اوس چې کومه جرګه شروع ده د داخلو امبولانس کې مړی پروت دی ته اوس څنګه صحیح کو تاڼه کې مړی پروت دی امبولانس کې پروت دی 3 ګنټې شو دا پروت دی یعنې دا سهار یو بجه شوه پروت دی او دی هلته جومات کې انصاف دپاره راغونډ کړي دي او دا ورته وایي چې یاره تاسو بس مړی وایي او تاسو پرې دا چې چلو هغه احتجاج هغوی وایي چې مونږ اف آی آر درج کا او دی په هغې باندې ځان دغه کړی سپیلی کړی دی چې هغه دفعې متعلقه دفعې پکې نه اچوي او هغوی خپل انصاف دپاره دا مړی تاڼه کې ایښی دی او مشران چې کوم دي هغوی په دغه کې د جومات د کینولي دي بالکل ګرانو کتونکو تلو کې دا خبره کومه زه مقتدر قوتونو نه هم تپوس کومه 2 درزنه نه زیاته زمونږ ایجنسیانې دي هغه ایجنسیانې چې زمونږ په کورونو کې زمونږ د ماشومانو د ریکارډ هم ورته معلوم دی د ماشومانو چې کوم نوی پیدا کېږي نو د هغه هم ورته نوم معلومیږي او هغه هر څه تپوس کوي دی ته د دې روډونو او دی ته د دې غلو پته نشته د هر څه ورته پته شته بیا زما ډي پي او صاحب زه افسوس سره وایم چې هغه دې نو ښار سره په دې باندې اډو څه کار نشته که دلته قتلیږي که دلته وینې تویږي که دلته هر څه کېږي دغه آنلاین سیستم دې څه کړو دا په کار دا دی چې دا مړی دلته خپل انصاف له نه راتلی او دې مړي د اف آی آر په پېښور کې هسپتال کې درج شوی وی نو دا 5-6 ګنټې وشي او ماښامه پورې به دا مړی په دې تاڼه کې پروت چې زما اف آی آر دې وشي نور زه څه نه وایم خو دا فیصله دې خلقو ته پرېږدمه چې چاته دې زما ریاست چاته دې زما صوبایي حکومت چاته دې زما هغه 2 درزنه نه زیاته ایجنسیانې چې هغوی وایي چې موږ سره هر یو شیز معلومات شته او موږ سره اکورېټ انفارمیشن دی او دا ملک دا زما مخې ته د الوان وړی ده نو دا حال دی چې راشئ دا وګورئ د دې قاتل معلوم کوي